وعلیکم السلام ورحمت الله. دا محترمه د سړي ذهن ته دا اشکال راځي چې اصل کې د عرفات او د میدان ته ختل خو یو دي، نو بیا بعضې خلک د سعودي والا چې کوم ورځ په کار ده چې عرفه چې ټول دنیا په دغه ورځ باندې وي، حالانکې د عرفه دا په عرفات پورې چې کوم دی خاص نه ده. عرفه چې کوم دی دا 9 د ذوالحجې ته ویلی شي، او د هر ملک خپل تاریخ وي، او د تاریخ په اعتبار سره به چې کوم دی 9 د ذوالحجې دوی به حیثیت عرفې روژه نیسي. او دغلته سعودي عرب کې دوی چونکې په 9 د ذوالحجې باندې عرفات ته هم خیږي او عرفې هم وي، نو بیا د هر ملک خپل تاریخ وي، نو د سعودي والا دا د زیارت پر ورځ عرفه ده، نو هغوی به عرفات ته هم خیږي، روژه به هم نیسي. او د پاکستان کې چې کوم دی د دوی د تاریخ د حیثیته دا د جمعې پر ورځ باندې عرفې 9 د ذوالحجې راځي، نو د دې موافق چې کوم دی دا به نیسي. او د هر ملک خپل عرفه چې کوم دی دا معتبر ده، ځکه چې څنګه د هر ملک خپل تاریخ او کلندر وي، دغه شان عرفه هم د خپل وي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه دا کومه خپې چې خوب شوې ده، که دا را روان کې و کوم ځای ته د حلالولو ځای له بوځي، او دغه کومه خپې خوب شوې ده دغه لږه لګولی شي، اګر که ګوډه ځي نو قرباني کول پې جایز دي، او که بیخي نشي تللی یا بیخي نشي لګولی نو بیا په قرباني کول جایز نه دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه هلته په افغانستان کې یا بعضې قبایلو علاقو کې چې دا کوم عهد کېږي، نو دا اصل کې هغه خور او لور دا د خرڅولو په معنا باندې وي، د دې په وجه باندې چې هغوی وایي تا به له زه دا درکړمه، او په دې پیسو باندې او هغه پیسې چې کوم دی هغه پلار واخلي یا رور واخلي او هغه جنې ته نه ورکوي. حالانکې دا په شریعت کې ناروا او حرام دی، ځکه چې ښځه دا خو مبیعه ګرځي، نه ازاده ښځه ده چې دا خرڅولی شي. لهذا یو د ښځې نه دا به تپوس کولی شي د هغې د نکاح په باره کې، که د هغې رضا نه وي قطعا به نشي ودولی. که څوک یې واده کړي سبا له دا ژوند ښه نه وي، دا ټول چې کوم دی ګناه دا بیا د مور او پلار وي. بله دا مسله ده چې کله یو ښځه ورکولی شي، نو د هغې د اړخ نه بیا مهر ټاکلی شي چې ته به موږ له مهر راکړې، نو دا 7 لکه نه بیا 8 لکه واخلي، خو هغه دې به طور مهر واخلي. چې کله به حیثیت مهر واخلي، نو دغه مهر به بیا لور ته سپاري چې لورې دا ستا حق دی او دا ستا مهر دی، دا ته واخله. که ته بې ځان له کالي جوړوې، که ته ځان له چې کوم دی چاته هدیه کوې یا څه چې پې کوې، دا ستا حق دی، او بیا هغه پلار له د خپل اړخ نه ورکړي، نو بیا جایز دی. اوس په دې صورت کې چې کوم دی د جنې دا خو اصل کې د پلار چې کوم دی د رورې د خاوند د دې ښځې، نو د خاوند د دې ښځې چې د پلار له کومې پیسې ورکړي دي، نو دی به حیثیت مهر نه دي ورکړي. لهذا که دا لور یې ورته وبخي، بیا به هم د پلار ذمه چې کوم دی دا به پرې بنده وي. چې کله نکاح تړلی شي، نو په نکاح کې اکثر بیا دغه 7 لکه روپۍ نه یادېږي، دوی بیا بس یو 5-6 زره روپۍ مهر یاد کړي، او نور چې کوم دی دغه پرېږدي. نو که د نکاح په وخت کې دغه 7 لکه روپۍ مهر یاد کړي، خو بیا ټیک د اخیستلی جایز دی، خو بیا هم پلار له استعمالول دا جایز نه دی. او که د نکاح په وخت کې دغه به طوري مهر نه یاد کړی، نو بیا دا خپل لور خپل پلار ته که وبخي، نو په دې بخلو باندې کار نه کېږي، د ده نه به د قیامت په ورځ مطالبه کولی شي یا د دغه پیسې چې کوم دی دا واپس کړي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه چې 2 کاله دی برابر وي، نو بیا پکې 7 کسان شریک کېدلی شي. البته بیا د قربانۍ نه ځان دا خلاصول نه وي پکار، بهترین څاروی دا کتل پکاري، او په هغې کې د 7 کسان دا شریک شي. خو که بهترین ونه ګوري او د 2 کالو څاروی غټ واخلي او په هغې باندې قرباني وکړي، نو قرباني پې جایز ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه دغې سره روژه هم نه ماتېږي، بلکې بیا غیر اختیاري چې کوم دی واپس تېر هم شي، هغې سره هم روژه نه ماتېږي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه د حقیقي چې کومه غوښه وي، نو هغه غونډه ځان ده دا په خپلو رشته دارو باندې په خپلو باندې دا خوړلی شي، او هغه 3 تقسیمه کول دا ضروري نه دي. دا هم ضروري نه دي، د قربانۍ غوښه هم ضروري نه دي، بلکې دا مستحب دي. که دې 3 تقسیمه کړه ثواب دی، که دې تقسیمه نه کړه نو ګناه پې نشته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه د سهار طلوع فجر چې کله د اختر د ورځ سبایي راوخېږي، نو د هغې نه بعده دا ویښته وغیره دا کټ کولی شي. وعلیکم السلام.